د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خلیفہ څنګه جوړ شوی دی؟ نصیرت نگارانو اور مورخینو دا لیکلی دي چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شهید کېدو نه غي شپږ نمونه ولیکلو اور دا تجویزی صحابه کرامو ته ورکړو چې زما د شهادت نه پس تاسو خپل کې مشوره وکړئ د شپږ کسانو کې چا باندې تاسو فیصله را لغه به خلیفہ وي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی الله تعالی عنہ. دا شپږ صحابه کرامو نمونه ورکو چې دې کې تاسو فیصله وکړئ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ د شهادت نه پس دغه کله تدفین وشو 29 ذی الحجه 23 هجری کې فیصله دا وشو چې د حضرت عمر رضی اللہ عنہ پس خلیفہ څوک جوړ کو. نو یو روایت کې راغلی چې حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ په حجره کې صحابه کرام را جمع شو اور یا یو بل صحابي کور کې را جمع شو. حضرت طلحه بن عبید الله رضی الله تعالی عنہ دی نوم پکې و چې دا د خلیفہ جوړ کړی شي. دی دا اعلان وکړو چې زه د عثمان رضی الله عنه په حق کې دستبردار کېږم، زه خلیفہ نه جوړېږم. زبیر بن عوام رضی الله تعالی عنہ دا ویلو چې زه د عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه حق کې دستبردار کېږم، زه هم خلیفہ نه جوړېږم. نه چې کوم درو صحابه کرام ومس کې خبره پاتې شو چې څوک په خلیفہ جوړیږي، یو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ، یو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، یو عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ. ولی ادریخو دستبردار جو جمهور خلافت نه کو، زه فلانکی حق کې دستبردارېږم، دا د خلیفہ جوړ شي. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ دی حضرت عثمان رضی الله عنہ حضرت علی رضی الله عنہ ته ویل چې د چل دی زه خو خلیفہ نه جوړېږم، خو تاسو کې به څوک وي؟ داسې چلو کې تاسو ما ته اختیار راکړي ادواړه، تاسو کې د چا انتخاب ما وکړو، بس هغه به خلیفہ وي. حضرت عثمان رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه چې بس ټیک دی، ستا لاس کې خبره ده، واک تا ته درغلو، تا چې کومه فیصله وکړه موږ دواړه بیمانو چې چا ته تا خلافت حواله کړو، ټیک دی. اور 2-3 ورځې ټایم یې واخیستلو، اعلان یې دا وکړو چې 29 ذی الحجې سحر لمونځ نه پس به د خلیفہ اعلان کېږي. نو عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه چې هغه وخت کې کم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ گورنران مقرر کړي وو، لکه شام کې حضرت امیر معاویہ رضی الله تعالی عنہ اور بصره کې ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ اور کوفه کې سعید بن عاص رضی الله تعالی عنہ اور اندغه رنګي عامر بن قریظ رضی الله تعالی عنہ چې د حمص گورنر دیو سره مشوره وکړه. ولی دی وخت دا حج ته راغلیو، حج نه پس بیا مدینه منوره کې یا لاړ نو و دې کې حضرت عمر رضی الله عنه چې شهید شو، دی ایثار شو چې نوې خلیفہ څومره پر منتخب شوی نه، موږ مدینه منوره کې پاتې کیږو. نغې د ټولو وزراونه رای واخیستله چې ستاسو سره رای ده، هغې اکثرو رای دا و چې حضرت عثمان رضی الله عنه د خلیفہ جوړ شي. بیا هغې نه پس چې کم کبار صحابه کرام لوی لوی صحابه کرام هغې سره مشوره وکړه، هغې ورته وویل چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه امهات المؤمنین کې چې کم وی هغې سره مشوره وکړه، کشرانو صحابه کرامو سره مشوره وکړه، غلامانو سره مشوره وکړه، چې هلته کې څومره معتبر شخصیت او ټولو سره مشوره وکړه. اکثر رای دا و چې حضرت عثمان رضی الله عنه د خلیفہ جوړ شي. نو 29 ذی الحجې باندې سهار مونځ چې وشو، صحابه کرام ټول روان شوي وو. هغې شپې باندې حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ د خپل خوري کور ته لاړو، هغه ورې وټکول، هغه اوده و چې راپاسې ورته ته څنګه خوب کې 3 شپې ورځې وشوې مسلسل ما خوب نشته، د خلیفہ انتخاب کې لګېدل، ته داسې بېغمه ودی. هغې شپې باندې داسې چلي وکړو چې کم صحابه کرام وولي غار ووختلو، هغوی سره غونډه شپه مشوره وکړه. بیا حضرت علی رضی الله عنه وروختلو، هغې سره مشوره وکړه. بیا حضرت عثمان رضی الله عنه وروختلو، هغې سره مشوره وکړه. سهار اذان پورې ناست و. سهار اذان چې وشو مسجد نبوي ته رالو، چې مونځ وشو
هغه د بعد عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ پاسېدلو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته مخاطب شو، ورته یې علی اکثرو خلکو رای د حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ په حق کې د خلیفہ جوړېدو، او چې هغه خلیفہ جوړ شي ته به دغه لاس باندې بیت کې خلاف مخالفت یې ونه کې، که مخالفت وکړو د خلک به بیا در سره تا مخالفت وکړي. هغه نه پس د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د خلافت اعلان وکړو چې د حضرت عمر نه پس خلیفہ به حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ. اور مورخینو لیکلي چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ټول لړومبه پاسېدلو، د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې بیعت وکړو چې بالکل دا زما خلیفہ دی، زی خلیفہ منم، نه چې د علی تشیع او د روافض چې کوم اعتراضات کوي. ستاسو کتابونو دا لیکلي دي چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د حضرت عثمان رضی الله عنہ په لاس باندې بیعت کړی دی، دغه به بیا څه جواب دی؟ نه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې د کوم خلافت انتخاب شي دا په مشورې باندې او بل اتفاق امت په دې باندې اتفاق کړي. دیو جنا امام شافعی رحمت الله علیه خپل کتاب کې دا لیکلي چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ انتخاب د خلافت لپاره د متفقه طور باندې امت کړي دي. اور امام ابن تیمیہ رحمت الله علیه مجموع الفتاوی کې دا ذکر کړی دي چې د صحابه کرامو دور کې چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا کې موجود وو، نو صحابه کرامو ترتیب دا و چې ټول نه زیات چې کوم لوی مرتبه د هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ورکوله. بیا به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ صحابه کرامو کو اوچت مقام د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ، او درې نمبر باندې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ. چری هم صحابه کرامو چې کله منځ کې به دا خبره کوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چاته دني ویلي چې نه دا خبره ما کوه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خاموش پتی کېدل د دې خبرې دلیل چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پس په خلیفہ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ جوړي. نو اجماعي طور باندې ټول صحابه کرامو کې چا هم مخالفت نه دي کړي چې کله صحابه کرامو کې یو خبره باندې یو صحابي هم مخالفتونه کې غته اجماع الصحابه ویل کېږي. قرآن اور حدیث نه پس لوی دلیل اجماع الصحابه ده، یعنی دا ډېر لوی دلیل دی. دیو جنا د صحابه کرامو اجماع نه انکار کول د کفر دی. متفقه طور باندې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د مسلمانانو خلیفہ جوړ